دا بچی معلمان جوړ کړي، قاریان حافظان جوړ کړي. ګورئ بچی دنیادار جوړول دا هیڅ کمال نه دی. ما من دابة فی الارض الا الله رزقها، رزق والا الله کړی. تر تاسو دې پورا علاقه کې چیلنج کوو، ما ترې اوس پیسو راوړی چې د لوږې د وجې نه مړ شي. ما ورته الله رب الجلال خبرداری راکوي، یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. او انسانانو ډېر لوی تباهي در پسې را روانه ده، ډېر لوی هلاکت در پسې را روان دی. وده نشي، غفلت شکار نشي، ویښ شه، بیدار شه، ځان خبردار کا د دغه تباهۍ او هلاکت نه خپل ځانونه هم بچ کړي، خپل اولاد هم بچ کړي. زه د روژې نه مخکې بلوچستان کې هم څو ورځې جلسې پروګرامات وو. یو ځای کې لوی اجتماع وه، جلسه وه بلوچستان کې، ختم بخاري وه، بخاري شریف ختم و. ما نه مخکې یو شیخ صاحب بیان کړو. هغه شیخ صاحب په خپل بیان کې د بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکړو. هغه خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی ورپتی و، بچی و، دنیا پیسې پې ولګول، تعلیم یې ورباندې حاصل کړو، بهر ملک ته ولېږو، لکونه کروڑونه روپۍ پې ولګولې، بچی مې ډاکټر شي، اعلی تعلیم وکړي، اعلی ډګري حاصل کړي. هغه بچی ډاکټر شو، ډېره موده بعد ویل په کومه ورځ چې هغه بچی واپس راتلو خپل کلي وطن ته، صرف په دې یوه ورځ باندې هغه پلار یې 10 کروڑه روپۍ د هغې په انتظامات وکړي. 10 کروڑ. ویل په کوم ګاډي کې چې د اسلام آباد ایرپورټ ته راتلو، ویل دې کې زه وم. ویل موږ لا کلي ته نه یو رسېدلي، دې بچي به دا پلار پسې را مخ راتاو کړو. ورته بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو. هغه ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی؟ ما خو به تا تعلیم حاصل کړو، ما خو به تا لکونه کروڑونه روپۍ ولګولې، ته وایې ظلم دې راباندې وکړو. هغه ته نه و پته. هغه بچي زنکدن شروع ویل پته ورته نشته دی، دغه بدقسمته بچی دومره لوی سفر نه پس دی به واپس کور ته ونه رسېږي. د ژوند او زندګۍ دغه ورځې نن په لاره مخام کېدونکي ده. الله پلار ته دغسې را مخ راته وکړو دا زنکدن کې. ورته بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم، کله دې رب را ونه ښودو، کله دې آخرت را ونه ښودو، کله د رب سره زما تعلق جوړ نه کړو، کله د قرآن سره زما تعلق پیدا نه کړو. بابا زه لږ ساعت بعد روان یم قبر ته، د قبر تیارو ته، د قبر وحشتونو ته، د قبر یوازیوالي ته. بابا زما دغه ډګرۍ اوس هلته به کار نه راځي. بابا زما دغه ډګرۍ اوس د قبر فرشتې نه وري. بابا زه به په قبر کې اوس فرشتو ته څه جواب ورکوم؟ ویل هغه بچي خپل پلار ته اخرني الفاظ په زنکدن کې دغه ویله. ویل بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو، وفات شو. محترمو په دا بچو ورحمېږئ. دا بچي درته زنکدن په وخت کې بیا مخ راتاونه کړي چې بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو. د حشر میدان کې درپسې دغه بچی اواز بیا ونه کړي، او بابا ته زما څنګه پلار وې؟ تا د دغه شریر دو ورځو دنیا لپاره زما دومره لوی اخرت تباه کړو. او بابا تا د دغه 2 ورځو خوشحالۍ لپاره زما دومره لوی خوشحالۍ تباه کړې. او بابا نن د تا د وجې نه دغه لوی تباهۍ او هلاکت ته ور روان یم. او بابا نن د تا د وجې نه دغه جهنم او د هغې سخت اور ته ور روان یم. هلته درپسې اخري اواز ونه کړي چې بابا ډېر لوی ظلم دی راسره. هلته وویل افسوس او روح ګناه وګورئ بل هېڅ نه وي. نن په دا بچو ورحمېږئ، پر خپل ځانونو رحم وکړئ. محترم مونږ دا درته نه وایو بچی ډاکټر مه جوړوه، بچی انجینیر مه جوړوه. دا درته ضرور وایو دا بچی اول مسلمان جوړ کړه، دې بچي ته اول دین ور وښایه، دې ته اول قرآن وښایه. درته ووایه بچی د ټولو نه اول ته مسلمان یې، ته د الله بندی، ته د رسول الله امتي. درته اول دغه ور وښایه بچیه زه د ټولو نه اول مسلمان یم. بچی ته د ټولو نه اول مسلمان یې، ته په مسلمان کور کې پیدا شوی، ته د مسلمانې مور په غېږ کې لوی شوی، ته په مسلمانه معاشره کې لوی شوی. بچیه دنیا زمونږ دپاره وروسته ده، بچیه آخرت زمونږ دپاره اول دی. بچیه دنیا زمونږ ضرورت دی، بچیه آخرت زمونږ مقصد دی. بچي ته ذهن جوړ کا چې مونږ به خپله دنیا د آخرت دپاره خرابو، لیکن کله به خپل آخرت د دنیا دپاره نه خرابو. بچي ته دا ذهن جوړ کړه، د هرې محکمې کې